یو زناور د اتو کالو ماشومی سره په زبردستۍ باندې جنسي زیاتی کړی دی. د هغې نه بعد یې ورسره بیا داسې کار کړی دی چې ماشومې وهل ده او ټکول ده او ورته ویلي دي چې کور کې به حد نه وي. راځئ مینهوالو چې دا واقعه څنګه شوې او دا په کوم ځای کې شوې ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې راکوم. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم تاسو کو چینل زمونږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې یو ساده ټالی نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو وایستوه زه دغه شانتې د ماشومانو سره جنسي زیاتی کېږي چې نن څنګه په شیخه پوره کې د اتو کالو ماشومې سره دغه د 21 کلنه هلک په زبردستۍ باندې غلط کار کړی دی. دغه ماشومه تللی ده کور کې خپل مور او پلار ته ویلی دي. دغه مور او پلار راپاڅېدلي دي د دغه هلک په تفتیش کې. خو دا هلک یې نه دی نیولی خو دې ماشومې دا یو د 21 کلنه هلک پېژاندی او ورغلی ډایرکټ د دوی کور ته او دا په خپل کور کې ناست او پلار یې سمدستي راونیولو او ویې وهلو ویې ټکولو. د هغې نه بعد یې پولیسو ته حواله کړو. عزتمنو چې دغه زناور اوس پولیسو سره دی او پولیسو ته ټوله انټرویو ورکړه او ویې ویل چې ما نه غلطي شوې ده او ما غټه ګناه کړې ده. چې دله د اخر کومه سزا ورکړل شي حتما راسره خپل رایې لاندې په کامنټ کې شریکه کړئ. زموږ د سره عزتمنو نننۍ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې یو ساده ټالی نشان ووهئ. هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.